لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما محترمو شپه ورځ الله تعالی پیدا کړی دي او میاشتې الله تعالی پیدا کړی دي په کال کې 12 میاشتې وي ټولې د الله تعالی ورځې او شپې دي خو دا یو میاشت چې کومه را روانه ده چې د روژې میاشت ده الله تعالی دې له ډېر لوی فضیلت ورکړی دی د ټولو میاشتو نومونه محرم شو رجب شو ذوالقعده او ذوالحجه او ربیع الاول او داسې ټولې د دې نومونه عربو ایښي دي او دا یوه میاشت چې د روژې میاشت ده نو د دې نوم الله تعالی په خپله ایښی دی چې شهر رمضان میاشت د رمضان الله تعالی دې له ډېر زیات برکت د څه له وجې ورکړه نو هغه قرآن په خپله ذکر کوي چې انزل فیه القرآن چې الله تعالی فرمایي چې په دې میاشت کې ما قرآن نازل کړی دی نو که دا دې ته برکت میلاو دی دا د کلام الله د وجې میلاو دی بیا 11 میاشتې انسان کمې کوتاهۍ کېږي صغیره گناهونه تی کېږي کبیره تی هم وشي او چې کله د رمضان میاشت رانږدې شي او راشي نو انشاءالله وایو به په خپل خپل موقع باندې الله تعالی سرکشه شیطانان وتړي چې زما دا بنده صرف زما عبادت ته فارغ شي او زما دا بنده داسې عبادت وکړي کلکه توبه وباسي ګناه پرېږدي چې دا 11 میاشتو د ده نه کم کمې کوتاهۍ شوې دی چې دی ما ته په دې رمضان کې توبه وباسي او چې ده ته زه بخښنه او مغفرت وکړم له دې د وجې حدیثو کې راځي د رمضان لومبنۍ ورځې دا ورځې 10 ورځې چې کوم لومبنۍ عشره ده حدیثو کې راځي دا رحمت دی او ورپسې چې کومې 10 ورځې دي دویمه عشره چې ورته ویلی شي دا مغفرت دی او درېیمه عشره چې کومه ده دا عتق من النار دی دا د جهنم نه خلاصی دی انسان نه کمې کوتاهۍ شوي ګناهګار وي نو لومبنۍ 10 ورځې دی الله تعالی ته متوجه شي پابندۍ سره مونځ تلاوت دغه رنګې په خولې روژه ذکر و اذکار تهجد الله ته متوجه شي د الله نه جړه او فریاد کوي د الله نه خپل بخښنه او مغفرت غواړي د الله تعالی رحمتونه راځي په ده باندې نو که چېرې کم ګناهګار وي ګناهونه یې کم کړي وي نو الله تعالی رحمت ډېر وي نو الله ورته لومړي رمضان کې بخښنه وکړي او که نه د نور متوجه شي نو بعد الله تعالی په دویمه عشره کې بخښنه او مغفرت وکړي
او دغه رنګې د چا ګناهونه ډېر وي او هغه ته بخښنه او مغفرت ونه شي نو د هغې بخښنه او مغفرت الله تعالی په آخري عشره کې وکړي او بیا د اختر په شپه باندې وکړي. خو کوي هغه چا ته بخښنه او مغفرت چې څوک یې وغواړي که نه، چې انسان ځان لوی حسابوي چې ما ته ضرورت نشته یا زه بخښنه نه غواړم، ما جنت ته ضرورت نشته، نو الله تعالی هم دغه پروا نه ساتي. خو چې کله مسلمان او انسان ځان ښکته او کمزوري حساب کړي چې زه محتاج یم د دې چې الله تعالی زما ګناهونه معاف کړي، زه محتاج یم د دې چې الله تعالی ما جنت ته داخل کړي او غواړي دا بخښنه غواړي او توبه وباسي او کو پردي حقوق پیوي هغه ورکوي، نو الله تعالی دغه کس ته بخښنه او مغفرت وکړي. د رمضان په هره شپه کې د انسانانو بخښنه او مغفرت کیږي. یا د رمضان المبارک ډېر زیات فضایل را روان دي، انشاءالله وایو به. خو چې کوم آمد رمضان دی کوشش وکړو د اوس نه یو ترتیب ځان